دی خبره کې خو شک نشتا چې ایمان د ځنې انسانانو وخت په وخت باندې کمزوري کی خود دې د انسان ته بسنګ پته لګي چې زما ایمان چې دا کمزوري دی یا کم دی یا زما ایمان زیات دی یا قوي دی دا به انسان ته څنګه پته لګي دویم د دې ایمان د کمزوري سببونه سری ولی ایمان کمزوري کی یا ولی ایمان کمیږي او درېمه خبره د دې علاج بسې سبدا سے کول غواړي چې منګه هغه وکړو چې زمنګ د ایمانونه کمزوري نشي بلکې زیات شي او قوي شي مخکې ما دوه اسباب بیان کړل نن درېم داسې نښه او داسې علامه ذکر کوو چې د هغې نه به تا ته پته لګي چې ستا ایمان ډېر کم شوی دی یا ډېر کمزوری شوی دی هغه درېمه خبره درېمه نښه څه ده چې کوم انسان کې وي نو هغه دلیل وي په دې خبره چې د دې انسان ایمان ډېر کمزوری دی یا ډېر کم شوی هغې ته داسې تعبیر وکړه تکاسل فی العبادات یا دسی تعبیر وکا عدم المسارعه الى الطاعات انسانا مؤمنه سوچ وکا کله چې ستا په دې نفس کې دا صفت راغې چې اول خو ته د الله بندگی کینا عبادتونه د الله کینا او کوته کې نو هغه کې هم سستی وی ډېره زیاته دا خبره باندې ته پوه شه چې د دې وجه دا ده چې ستا دا ایمان ډېر کمزوری شوی دی ځکه په تا کې دا مرض پیدا شوی کله چې د انسان ایمان زیات وي او ایمان یې ډېر برابر وي دا داسې مؤمن چې وي نو هغه د دې خبرې سوچ کوي چې زمانه د رب العالمین یو حکم مخکته ضایع نشي او د هغه غریب سوچ په ورځ دی چې رب العالمین به پس خوشاليږي چې هغه کار وکما او پس خپکیږي چې داغې نه بزان وساتو خو کله چې د انسان په ایمان کې کمزوري راشي یا کمواله راشي دی خو اول د رب العالمین بندگی نه کوي نه د فرض خیر ساتي نه د واجباتو خیر ساتي نه د سننو خیر ساتي نه د مستحباتو خیر ساتي نه د موسمونو د عبادت سوچ کوي چې یاره دا عبادت د موسم د دې عبادت د پاره دا ټیم دی د دې سوچ کول غواړي نه یې چرته ذهن کې دا راغځي چې ما نه دا عبادت پوت شو د دې به څه کېږي او یا یې سوچ په ذهن کې چرته دام نه راغلی چې ما نه دا بندگی د الله پوت شوله د دې دپاره څه کول غواړي ایا دا بیرته قضایي راوړل غواړي او که نه راوړل غواړي د دې لپاره ښایسته اسوه او ښایسته نمونه چې د زمونږ د آقا او زمونږ د امام محمد رسول الله طریقه په دې امت کې څه کې چې په ټولو انسانانو کې کم ایمان کم زیتی ایمان او کم قوي ایمان چې الله محمد رسول الله له ورکړی دا یې چاله نه دی ورکړی او دغه وجه وه چې زمونږ پیغمبر به داسې مسارعت په الخیرات کولو داسې نیکي به یې کوله دسی نیک اعمال به کول والله کله کله ته دې ته سوچو کې چې دا زما پیغمبر انسان او کدا بل څو چې دومره زیاتی بندگی به د الله کوله عبد الله ابن مسعود فرمای رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي وي زه یو ځل شپه رالمه د الله نبی د شپې په تهجد ولاړ دی بس زم پسې ودرېدلم ما ویل چې د الله نبی به چې څومره مونځ کوي زه به یې ورسره وکړم خو زما نبی چې کله وی په مانځه شروع کړه سورت بقره شروع کړه په اول رکعت کې نو سورت بقره چې شروع کړه وی زما په دې ذهن کې راتلله چې زه سلم آیات باندې به د الله نبی رکوع له راښکته شي چې د سل آیاتو نه واوښتو نو بیا یې شروع کړله نو زما دې ذهن کې راله چې زه سورت بقره به خلاصه کی بیا به رکوع له لاړ شي نو سورت بقره چې خلاصه کړه په دغه حدیث کې د سورت نساء ذکر مخکې دی د الله نبی سورت نساء شروع کړ
بیا یې سورت نساء چې سر ته ورسوله بیا یې سورت ال عمران شروع دای په یو رکعت کې محمد رسول الله 3 سورتونه ویل. خدا 3 سورتونه چې کله ویلې به چې رکوع لال نو رکوع یې دومره اوږدوا څومره اوږده چې د 3 سورتونو باندې ټیم تیرېدو دومره په رکوع کې تیر. بیا سجده رکوع نه چې راپورته شو نو بیا او په رکوع کې څه ویلې په دغه حدیث کې رسېدي سبحان ربي العظیم دا دعای بیا ویله. بیا چې پورته شو نو بیا نو حق عمر ساعتې تیر کو څومره چې په رکوع کې نو بیا چې سجدې لاړ نو دومره ساعتې تیر کو. دای ولی کوله او دای ولی شو کوله والله داغه ایمان ډیر زیات داغه ایمان دومره زورورو چې هغه ته په یو رکعت کې بقره لوستل زور نه ورکولو هغه ته آسانو آل عمران لوستل ته آسانو نساء لوستل ته آسانو او دومره په رکوع سجده کې وخت کله ځان سره لږ سوچ وکړه آیا تا په ټول عمر کې دې مرتبه ته رسیدلې؟ آیا چرته په ټول عمر کې یو سل آیاتونه د شپې په تهجد کې ویلي دي؟ ولې نشې لوستلې؟ خبردار چې اصل کې د ایمان ذوب د پکې ډېر زیات راغلی او دغه وجه دا چې الله د ټولو انبیاو په باره کې فرمایي یو نبی په باره کې نه د ټولو انبیاو په باره کې الله فرمایي زما څومره پیغمبران چې وو انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله وی هر یو نبی د آدم علیہ السلام نوالا هر یو نبی دا ټول چې وو يسارعون في الخيرات هغه با تیزی کولا په کولو د نیک اعمالو. صحابه هم دسیو انبیاء هم دسیو. صحابه ولی دسیو ځکه هغې لم الله زیاتی او قوي ایمان ورکړی. نبیان ولی دسیو ځکه الله ولا زیاتی ایمان. زمنګ په د نبی په باره کې په صحیح حدیث کې راغلی عائشه زمنګ مور فرمایي د الله نبی به کله کله داسې تهجد کول قدمونه به یې وچاودل قدمونو کې به پتور راغی چا ورته ویلې د الله نبی تا ته خو الله مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي ته بیا ولې دومره عبادت کې؟ د الله نبی به څه ویلې افلا اکون عبدا شکورا زه د الله شاکره بنده ولې نه جوړېږم؟ په دې لږ شکر وباسه چې رب العالمین دله داسې مقام درکړی دی رب العالمین دله داسې زیاتی ایمان درکړی دی چې د رب العالمین بندگی په هر وخت کې چې د رب العالمین څه حکم مخې ته راځي هغه تا ته آسان وي. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي که درې خبرې نه وې ولولا ثلاث لاحببت ان لا ابقى في الدنيا. که درې خبرې نه وې زما د زړه کې د دنیا کې د پاتې کېدلو په ذهن نه پاتې کېدل خو بس جون مې نه وخوښ خو یو درې خبرې دي هغه درې خبرې د هغې د وجې نه مرګ نه غواړم او ویم چې ژوندی والله د دې دپاره د ژوند ارمان نه کاو چې زما روجي ډېرې زما ځمکې ډېرې وې زما پیسې ډېرې ګټلې وې ما د دنیا د شیانو نه مزې حاصلې کړې دا سوچ یې نه کاو. ویل درې خبرې مې ارمان درې شیونه مې ده دې باندې د دنیا ژوند غواړم. د ټولو نه اوله خبره خدا ده وضعي وجهي للسجود للخالق. یو د خپل تندې په دې ځمکه باندې خپل خالق ته لګول په اختلاف اللیل والنهار د دې شپه کې هم داسې کوه د ورځې هم داسې کوه. ولې کوه؟ اقدمه لحیاتي یو جون را پسې را روان دی زه وایم چې حقې ته لږې ډېرې سجدې ولګوم یو قیامت را روان دی اخرت را روان دی. یو خو د دې ډېرو منځونو د دې ډېرو سجدو د وجې نه زه وایم ژوند ښه دی په دې ژوند کې د خیر دی. او دویم وزماء فی الحواجر او دا د اوړي ورځې وي او دا ګرمي وي ډېره زیاته او انسان د روجې د وجې نه تږی شي ماله دا خبره ډېر خوندناکه ده ځکه وروسته بیا روجې نیول نشته.
وروسته بیا نه مونځ کول شته نه روژې نیول شته. زه وایم ارمان داسې دی چې دې خبرې ده. او دریم ومقعدات قوم ينتقلون طيب الكلام. څه خلک وي راجمع شي او خوږې خوږې خبرې کوي. یو وی الله داسې ویلي دي، بل وی الله داسې ویلي دي، یو وی رسول الله داسې ویلي دي، بل وی رسول الله داسې ویلي دي. د دې خلکو سره کېناستل لکه په یو مجلس کې چې یو خلک راجمع شوي وي او میوې مخې ته پرتې وي او یو د یو ځای نه میوه راخلي او دا خبرې دا په دې دین دپاره راجمع کېدل او داسې مجلس جوړول د دې خبرې د وجې نه د مرګ ارمان نه کومه. ورنګنې والله مرګ مې خوښ و د ژوند نه لږ. بیا به یو ډېره خبره کوله، اهم ټکی پکې هغه دی. ویل به تقوا دې ته نه وایي چې یو سړی د ظاهري حرامو نه ځان پاتې. تقوا دې ته وایي أن يتق الله العبد في مثقال حبة من ذرة. د الله نه یو سړی داسې یریږي، داسې نیک اعمال کوي چې د ذرې په مقدار حرام شي نه ځان ساتي. او دومره ځینې وخت کې به یو شی حلال وي، که ته پوره تقوا غواړې تمام التقوا دې ته وایي. د رب العالمین نه پوره یېره دې ته وایي چې د ذرې په مقدار حرام شي هم لاس ور نه وړې. ولې هسې نه چې ستا د دې د وجې نه ټول عمل ته نقصان ونه رسېږي او لږ څه حلال شیونه هم د حرامو د بچ کېدلو د وجې نه پرېږده بس. او بیا به یو خبره کوله، دا خبره زه هسې نه کومه، ځکه کومه یو ورځ را روانه ده. کومه ورځ ده؟ فمن يعمل مثقال ذرة من خير يره. کدا خبره د قیامت ورځ داسې ورځ ده. فمن يعمل مثقال ذرة من خير، د خیر عمل دې کلی وي ام یره، دا خبره یاد ساته، د ذرې په مقدار دې د خیر عمل کلی د دې ثواب به ویني. او دا هم یاد ساته هر ګناه نه ځان ساته. ولې ومن يعمل مثقال ذرة، که د شر عمل دې د ذرې په مقدار باندې کلی شرن یره، دا خبره م یاد ساته، د دې سزا به ویني. عرض به خبره کوله کله چې ته داسې درجې ته ورسېدلې چې ته نیک اعمالو کې سستې، ته مخکېوالی نشي په نیک اعمالو کې کړی، ساعت په ساعت ستا په عمل کې سستی راځي. والله د دنیا په باب کې د بل نه مخکې کېږي او د دین په باب کې ساعت په ساعت په شا راځي. ته داسې پوه شه چې ستا په ایمان کې ډېره کمزوري راغلې. ثابت وایي، ثابت الشیبانی وایي، یو ځلې موږ ناستو وي، انس ابن مالکو دا مناسه جماعت کې ناستو، جماعت کې موږ ناستو مونځ هم کولو. چې کله موږ مونځ کولو نو په دې دوران کې حجاج هغه سړی و چې مونځ یې ناوخته. زه دا خبره په دې پسې کومه چې یاد ساته، که دا خبره راله دې خبره چې مثلا د مانځه یو ټیم دی او تا په خپل ټیم کې ونه کو، وروسته دې وکړو، ته په دې پوه شه چې ستا په ایمان کې کمزوري راغلې ده، ځکه ته دا نیک عمل په خپل ټیم نشې کولی. مونځ ټیم دی، حجاج د جمعې ورځ ده، خطبه کوي، لګی دی تقریر کوي، لګی دی. انس چې ورته وکتل ټیم یې ناوخته کړو، جمعې مونځ به چې رسول الله کاو دا به یې په وخت کاو. اراده دا وکړه چې د دې مانځه په دوران کې ورپاڅېږي او داسې ورته ووایي چې حجاجه مونځ وکړه، دا د مانځه ټیم دی، نور تقریر مه کوه، نور خطبه مه کوه. ورونو یې ورته ویلې انس ته، وروره دا خو ته پیژنې، دا خو سپاک دی، دا خو قاتل دی، دا خو ظالم دی، وروره مړ به دې کي، دته مخامخ دا خبرې مه کوه. نو کله چې دا خبره یو ځای کې نیکۍ امر نشي کولی، په یو ځای کې د بدۍ نه منع نشي کولی، انس راووته او په خپله سورلۍ سور شو او روان شو. قسم یې وخوړ، والله ما اعرفو، زما دی په رب العالمین قسمی، زما د رسول الله په زمانه کې چې کم دینو سوا د دې کلمې د گویا د دې شهادت نه نور په خلکو کې څه نه دي پاتې. بس دغه یو کلمه ده چې خلک په خوله کې اړی راړی، دغه یو کلمه ده چې د دې شهادت ورکوي. نور دین د خلکو نه، ولې دوی د خلکو نه دین داسې شاته شو؟
دا وجه سوا دا د صحابو کې داسې مسله نه وه په مؤمنانو صحابه کرامو کې رب العالمین د صحابو په باره کې ځای په ځای داسې وایي یو ځای داسې وایي صحابه کرام والسابقون الاولون صحابه د رسول الله چې وو د هر چا نه به د نیک عمل نه مخکې کېدل هغوی به دې ته نه کتل چې پلانکې وی کوي نو زه به یې هم وکړمه بلکې دا به سوچ و د هر یو به دا سوچ چې زه د ده نه مخکې نیک عمل وکړم واقعه ده او امام ترمذي راوړې ده او صحیح حدیث دی ده هغه به وی حدیث حسن او صحیح واقعا خو ډیر خلکو بیا اوریدلې ده تا ما اوریدلې ما اوریدلې خدا خبره د دې لپاره تا ته کومه چې آیا عمل کې د کله راوستره محمد رسول الله اعلان وکړو نن د صحابه او مهاجرین او مجاهدین او مال ته ضرورت ده چا سره چې په کور کې صحیح څومره چې چا وس کېږي راوړی میدان نو عمر ویلې چې یاره نن خو ما سره ډیر مال دی د ابو بکر نه چرته نه مخکې شوی د ابو بکر نن داسې کار کومه چې په دې نیک عمل کې د ابو بکر نه مخکې شم نن به داسې صدقه کومه چې نن د ابو بکر نه مخکې شم دا یې سوچو چې د بل نه په نیک عمل کې زه څومره به مخکې کېږم د کور مال یې جمع کو په منځ کې نیم کو نیم یې راوړو د رسول الله مخې ته د الله رسول ته تپوس کوي څه دې پرېښودل کور ته نیم مال نیم یې میدان ته راوړ چې لږ ساعت ابو بکر راغی رضی الله تعالی څه په کور کې و دا یې ټول راوړل څه دې پرېښودل ویل د الله رسوله په کور کې مې د الله او د رسول مینه پرېښوده بس عمر ویلې والله د ابو بکر نه څوک نشي مخکې کېدلی د ابو بکر دومره دا چې د هر نیکۍ کې مخکې کېدونکی داسې وخت نه دی راغلی چې ابو بکر په نیکۍ کې د بل چا نه دی مخکې شوی صحیح حدیث کې راغلی کافرانو رسول الله په مسجد حرام کې نعوذ بالله رئیسار کوي د الله کور دی د الله د امن ملکو د امن ځای ولک د امن د نیکۍ ځای هغه داسې یو ځای چې دې ځای کې چاته په جاهلیت په زمانه کې به چا د پلار قاتل تم څه نه ویل بدبخته کافرو عقبه ابن ابي معيط دی ظالم د محمد رسول الله په دې سټ د غاړې ته ولا صادر واچا او سای ولا بدلګ خو صحابه کې سبقیت خاص کر په ابو بکر کې چې کم سبقیت پکېو کم مخکواله پکې والله دا په چا کې په دې امت کې رستانه ولګ علي وی رضی الله تعالی عنہ زم ولاړو م په دغه ځای کې د الله د رسول سای بند کړی دا کافران دي زوري دي نو بس څوک نشته چې د الله رسول ته نخلاص کی چا ابو بکر ته ویلی استاد ملګری سره په داسې کارو کو جماعت کې داسې حال شروع دی او په منډه راغی داسې نه ویلې چې دا به داسې وکي دا به داسې وکي سبقیت د نیکۍ دا ستا د ایمان د قوت دلیل دی او چې څومره د نیکۍ نه شاته کېږي دا یاد ساته ته پرې پوه شه چې ستا په ایمان کې کمزوري ده یا ضعف دی چې ابو بکر راورسېدو اول خې داسې کار وکړو دا کافران څوک په لته وو او څوک په څوک باندې وو او د الله نبی خلاص کړ د کافرانو نه او دې کافرانو سره یو خطاب کوي یو خبره وته کوي اتقاتلون رجلا ان يقول ربي الله ای ظالمانو داسې سړی وجنئ چې هغه وایي چې رب مې الله دی هغه اخر څه ګناه کړی دا کمال پکې ولې پکې و دا کمال پکې زکو چې داغه ایمان ډیر کم ډیر مزیدار ولګ ډیر زیات ایمان ول الله ورک یو حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث کې یو ځلې عائشې ته پوښتنه کول د رسول الله ده ویل یا رسول الله د اسمان د ستورو عمر برچانه کوي چې دا سي سړی وي چې د اسمان د ستورو عمر نه کوي د الله نبی او توي او دا عمر دی عمر د عمر د اسمان د ستور عمر نه کوي دی دا خبره چې عائشہ واوریدا پس لکه یو سوچ راغی چې زما پلار خو دې پکې یاد نه کولک خدای الله نبی او تسوي اے عائشہ ستاد پلار یو ورځ د هجرت او د عمر ټول زندګی د ابو بکر د یوې ورځې د هجرت ته نشي رسیدلی د ټول دنیا کافر خلکو د ټول دنیا خلکو د چا مدد نه کاو د محمد رسول الله یو سړی او چې الله فرمایي کتا سي مدد کوي او کني کوي زما یو پیغمبر دی ثانی اسنین یو سره بل ملګری دی یو دی په غار کې او یو بل ته وی چې
څه دی خیال دی چې الله زمونږ ملګری دی زمونږ برب العالمین خامخا مدد عرض دا خبره کوله کله چې مثلا ته د شپې تهجدو ته پانسېدلې ته لږ سوچ وکړه ولې نشي پاڅېدلی ولې نشي پاڅېدلی اخر څه مسله ده څه عذر دی ستا نبی قرآن ډک دی د دې خبر نه الله خپل نبی ته وایي یا ایها النبی یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا ای د ځان نه څادر تاوونکی پیغمبره د شپې پاڅېږه لږه حصه خیر دی نیمه شپه تهجد وکړه درېیمه حصه وکړه او زید علیه ورتل القرآن ترتیلا قرآن لوله او ښه په خوند او په مزې هغه ته الله داسې وایي او د مؤمنانو په باره کې الله داسې وایي کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون مؤمنان د الله بندگان خو د شپې لږ خوب کوي اکثره حصه خپل رب ته ولاړي د خپل رب نه دعاګانې غواړي ته ولې نه پاڅېږي او زه ولې نه پاڅېږم زما او ستا د ایمان دې ځای ته رارسېدلی دی والله که د دنیا معمولی شی په دقه ټیم کې میلاوېدی نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي منافق انسان ته که په جماعت کې غوړ اډوکې دای موندلی والله دی به د ماخوستن او د سار په جمع کې حاضر وي لو یجدون عرقا ثمینا یو دنیا د معمولی غوړ اډوکې مثلا دا او ته پته ولګي چې جماعت له چا ډوډۍ راوړې ده دا منافق به د ماخوستن په جمع کې وي او دی به د سار په جمع کې وي خو چې دنیا نه ده صرف د الله د دین خبره ده د دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلي ډېر درون مونځ ګران مونځ چې د هغوی په منافقانو کم د ماخوستن جمع د سار جمع چې دې کې یو سړی نه و حاضر ته داسې پوه شه چې دا نفاق ته نږدې دی دا منافقت ته نږدې دی ولې نږدې دی ځکه هغه کم مونځ چې هغې باندې د ایمان ستا پې پته لګېدله په هغه جمع کې ته ولې نه عمر رضی الله تعالی عنه د جمعې خطبه ویله د جمعې خطبه کې خبرې نه کېږي خبرې کول لویه ګناه امام تقریر کوي عالم بیان کوي چاته به داسې هم نه وی چې خبرې مه کوه داسې به هم نه وی که بل چا خبرې کولې ته به ورته نه وی خبرې به نه داسې به ورته نه وی چې خبرې مه کوه دا ټیم نه دی ها که خامخا چپ کول غواړې په کاڼي باندې ورته اشاره باندې هو خبرې به نه کوي بلکې په حدیث کې داسې راغلي یو سړی خبرې د جمعې په ورځ کوي او امام خطبه کوي د ده مثال د خره دی چې په سهار نه د پاسه کتابونه ته خر ځکه په دې ټیم کې خبرې کوي خو یو خبره واوره د امام د پاره د عالم د پاره د خطیب د پاره دا جایز ده چې دی وخت یو سړی نیکی ته مخکېوالی نه کوي نو هغه باندې تنقید شي کولی په هغه باندې رانیولی شي په دې ساعت یې رانیولی شي چې جمعې ورځ ده عمر خطبه کوي رضی الله تعالی عثمان راننوته چې عثمان راغی عمر ورته د دې ځای نه وایي عثمانه رضی الله تعالی ته خو په سابقین الاولین المهاجرین کې ته خو هغه نیکی ته چې مخکې کېدونکي مهاجرین دي په هغو کې دا څه ټیم دی چې ته جومات له رالې مخکې ولې نه راتلې اوس سوچ وکړه اوس د دې خبرې ته سوچ وکړه اوس یو د جمعې ورځ وه د یهودو یو عجیبه طریقه وه یهودو به د سهار نه تر ماښامه پورې د خالي په ورځ باندې د دنیا کار نه کاوه نصاراو به د سهار نه د اتوار په ورځ تر ماښامه پورې د دنیا کار نه کاوه زمونږ د امت له صرف د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ صرف چې کله اذان وشي په دغه وخت کې پتا خوراک حرام دی پتا سکاک حرام دی پتا خرڅول حرام دی پتا خوب حرام دی ستا د خپلې ښځې څخه خبرې کول حرام دی پتا هر کار حرام دی ته ولې په دې ساعت یې ولې ناوخته رالې عثمان ورته عذر واخو عذر ویل دا بازار ته تللی وم او چې اذان مې څنګه واورېدو بس صرف اودس مې وکړو دا دې رالم ښه اودس دې وکړو بله خبره شوله اوس اودس دې وکړو د جمعې مانځه له رالې ویل تا ته پته نه چې محمد رسول الله به موږ ته امر کاوه چې د جمعې مانځه ته به غسل کېږي تا ولې په اوداسه باندې اکتفا وکړه من جاء منکم الجمعه فليغتسل
د الله نبی فرمایي پتاسو کې چې څوک د جمعې مانځل راځي غسل لګي او د الله نبی فرمایي غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم د جمعې د ورځې غسل په هر بالغ انسان باندې فرض دی دا سټیم دی چې غسل دی ولی نه دی کوي خبره ته سوچ وکړه صحابه سره په داسې خبرو کې د جمعې په خطبه کې د دې خبرې دا خود کمزوري نه کړي دا خبرې د مزان نه استل غواړي لکه سوچ وکړه ته ولې او زه ولې داسې ملک حدیث کې راغلی دی چې کله دا د جمعې ورځ شي دا ملائکه یو طرف ته او بل طرف ته د جمعات ولاړي لیکل کوي الاول فالاول دا دویم دا دریم دا سلیکا د دومره ثواب د دومره ثواب خدا ټکم پکې واورا چې اذا خرج الامام تو صحفهم چې امام جمعه تراشي ملائکه وی راځي صحیفه بند کوي یستمعون الذکر الته امام خطبه کوي دې تغوکه خودل غواړي دا خبره تر سوچ وکا ولی دنه د یو قدم باندې د یو نیکی ثواب ملاوي دو د یو کال د تهجد په یو قدم باندې د یو کال د رجوع ثواب په صحیح حدیث یا سند جید د ابو داود کې دی دا د نولی پوت شو د دې پوت کې د وجه دارا والله التبل طرف ته پتا باندې د دنیا دومره مهنت شوی دی ستاده ایمان دې درجه ته رسیدلې دی چې د دې وی ورسېد ثواب او د نیک عمل سوچ استاد ذهن نه استری یو حدیث دی ډیر عجیب حدیث کله چې د قیامت ورځ راشي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت ورځ راشي د الله نبی فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې کم څوک امام ته څومره نږدې وي نو رب العالمین ته د قیامت په ورځ قومره نږدې ته ولې شاته کېږي ولې رسته کېږي دې خبرې ته لږ سوچ کوه دا د الله او د رسول خبره ده دا زما او استاد کور خبرې نه دی لګ یو حدیث ته لږ سوچ توکا ډیر ښه صحیح حدیث ابو هريره عبد الله او د عبد الله ابن عمر دوانو نقل هغه وی موږ د محمد رسول الله نه په دې منبر په لرګو باندې د الله رسول ولاړو او دا خبره کوله لا ينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم د جميع منذ مفردا سستیگ مکوا شاتکیگا ما ولی کته شاتکیگا او تر جميع منذ پریری دا خبر یا ساتا رب العالمین بری پر اسلام مهر وی ولا يكونن من الغافلين امام قاضی عیاض وی پا اکمال المعلم کې وی د دې حدیث معنا سره وکیل معنی دارا چې کوم سره د نیکی کارونو نشاته کیږي الله یې پسلم مهر وی د کافر ته نه جوړ شي د دې سړی نه د لا یختمن الله علی قلوبهم دا معنا را چې دا خبره او دا قول دی د اهل سنت والجماعه اهل سنت والجماعت وی چې د جمعې په یو حدیث کې رسي د څه الفاظ دي د عبد الله ابن عباس او په بل روایت کې رسي تا نه چې درې ځل د جمعې مونږ فقد ولا الى الاسلام سهرا تا اسلام تشاواړه ولا تا نه سا ایمان تله تر ایمان نه وتله الک ځکه زمنګ نبی مونږ ته ډیره دا خبره کوي قران راته دا خبره کوي زمنګ نبی راته دا خبره کوي د دې امت نیکان دا خبره ډیره کوي چې جلتی کوي نا وخت کوي ماغه حدیث په منځ کې بیاناو یو څه ته مې رسوله چې کله انس دا حال ولیدو چې دا خلک دا نیکی کې دسې نوستواله کوي نا وخت جمع کوي د جمعې مونځ او نا وخت کوي اسراوت او په صلی باندې کې ناسته او قسم یې وخوړه ویل هغه دین چې د رسول الله په زمانه کې وو هغه اسلام چې هغه پاتې نه دی لګ زه پکې ویلې سم د پیژنم بس ما اعرفو شیئا كنا عليه على عهد رسول الله د رسول الله په جون کې چې کوم اسلام او کوم دین واغ سن دی پات یو کس ته ویلې ته چې سن دی پات ول دا مون نه رس مونږ خو مونږ کو کنه دا مون نه مونږ کو هغه ته ویلې ولا او انا ستوي مونږ کوي خو علیه الستم جعلتم الظهر مغربا تاسو ته پته نه د ماسپخین مون د ماخام په ټیم کې کوي او تاسو وایي چې مونږ مونږ کوله
صحیح ته خو مونږ کې خو د قرآن کې خیده سی نه دی ویلي چې مونږ وکاو چې په کم ټیم کې الله خو په دې قرآن کې داسې وایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. ای مؤمنانو د مونږ خیال وساتئ، د دې مانځونو حفاظت وکئ. والصلاة الوسطى، او بیا خاص کر د مازیګر د مانځه به ډېر څنګه محافظه وکئ. حافظ ابن کثیر فرمایي محافظه دا ده چې د مازیګر مونځ چرته ناوخته ونه کې. د مازیګر مونځ زه ډېره دا خبره کوم او ښې په علانیه باندې کوم. والله زما نبي صرف یو ورځ د مازیګر مونځ د جهاد د وجې نه قضا شوی. اوس چې کم خلک دا کم منځونه د مازیګر په کم ټیم کوي، زما د په رب العالمین قسم که زما نبی په ټول عمر کې په دې ټیم باندې کوي. زما نبی به د مازیګر مونځ څنګه کاو؟ حدیث کې راغی، صحابه وایي یو حدیث نه دی، دو نه دی، درې نه دی. مازیګر مونځ به وکړو، اوښ به لال کو، لفظ به تقسیم کو، بیا به پوخ کو، غوښه به وخوړله او بیا به هم نور ولاړو. او دای خیری کړي او دای خبره کړي دا داسې ویلي دي تلکا صلاة المنافقه. دا د منافق منځي کم چې دې مون نه کوي، دې د نور انتظار کوي، دې د معمول چې کله په مانځه ودرېږي نو حتی اذا اصفرت الشمس قام فنقر 4 نقر لا يذكر الله فيه. مازیګر چې کله نور زیړ شي دې مانځه ته پاسېږي او بیا چې مونځ کوي نو بیا یې څنګه کوي؟ څلور ټونګې په څلور رکعاته په څلور او په 15 منټه کې کوي. تلک صلاة المنافق. د دې د وجې نه دا خبر یا په امت کې چې څومره نیکان علما تیر شوي دي یا څومره صحابه تیر شوي، هر یو صحابي هر یو نیک عالم وایي د مثل اول نه وروسته تر مثل ثاني پورې دا صحیح ټیم دی د مازیګر. او چې څومره حافظ ابن کثیر د دې آیت لاندې وایي کومه آیت؟ سورة بقره چې الله وایي فاستبقوا الخيرات. این مؤمنانو صد ایمان تقاضا دادا چې دې نیک عمل ته د بل نه مخکې شه. سمانا اد الفرائض فی وقت، د فرض مونځ په ټیم وکړه، نیک عمل مخکې کا د بل چا نه مخکې وک. یو عالم تیر شوی دی شریک ابن عبدالله قاضي دی، هغه وایي د زندیق سړي نه ښه دی. دا زندیق سړی چې وي دی په فرایضو کې دی رستوالی کوي، په نیک اعمالو کې رستوالی کوي او دی د ډمانو سره کینی. او د زندیق سړي نښه دی چې دی نشې او تماشې کوي. ستا که پتا کې ایمان وي ولې خپل نیک عمل د هر چا نه مخکې تا ته پته شته؟ قرآن د ته داسې وایي، قرآن داسې وایي. څه وایي؟ اے مؤمنانو یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. یا مؤمنا کمال لګې زری ولګوا د مرګ نه مخکې ولګوا. که رب العالمین تا ته توبې وایي، رب العالمین په دې قرآن کې وایي اے مؤمنا توبه وباسه مخکې د هغې نه چې مرګ دې لاندې باسي، مخکې نیک عمل وکړه. قرآن کله داسې وایي سارعوا الی مغفرة من ربکم، د بل نه مخکې شه په نیک عمل کې. کله قرآن داسې وایي سابقوا، اے مؤمنانو مسابقه د یو بل سره په نیک اعمالو کې مقابله شروع کړه. منګه ولې سستیو؟ منګه ولې هر نیک حدیث کې اسی یو حدیث ته واورلک زمنګ مور او صحیح حدیث ته د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت. زمنګ مور عائشہ فرمای د الله نبی به هر شپه تهجد کول، خو کله به چې د الله نبی انسانو بشرو کله به چې تهجد پاتې شو او د شپې به یا بیمارو یا به سبله مسله رااله چې د هغې د وجې نه به نه شو پاتې، نو د الله نبی به د ورځې 12 رکعاته قضایي به یې راوړله. کله هسې داسې سوچ وکړه ته د دې خبرې لږ سوچ وکړه. په ټول عمر کې دی والله که د سنت او د تهجد او قضایي ډېرو خلکو راوړي، ولې نه راوړي؟ موږ خبرې ته لږ سوچ وکړه. ما او تاسو زکیو چې عبدالله ابن مسعود ته ویلي
پلانکې چې دی نو هغه د شپې تهجد ته نه پاڅېږي، هغه ویل افمن الله، دیم ځان د الله په دین کې شماري، تم ځان د الله په دین کې شماري چې زم ګنې مسلمان او مؤمن نه نه یې به څه شی به یې، خو کم چې سم مؤمنان یې هغوی داسې کارونه نه کوي چې هغوی د ټوله شپه پراته او رب العالمین ته نه پاڅېږي. ځان ته خبرې ته سوچ وکړه. هغې خلکو په قدم قدم کې ده کم خلکو چې په دې امت کې جنید بغدادي رحمه الله یو لوی نیک عمله سړی تېر شوی. جنید چې کله ساه یې ختله، چې ساه یې ختله ویل قرآن را کوي، قرآن تلاوت یې شروع. نو چا ورته ویلي چې جنیده دا ټیم خو ساه دې خېږي، ویلې قرآن ځکه دې ټیم کې لولما لږ ساعت وروسته زما صحیفه را بندېږي، بس مالې په دې اخري ټیم کې مرا کوي چې د الله کتاب وللم، ولې صحیفه مې بندېږي، بس نن نه وروسته به یزید الرقاشي به د شپې چغې کړې پاڅېږه د الله نه ویرېږه، څوک به دله بیا لمونځ وکړي، څوک به دله بیا روچې ونیسي، څوک به خپل رب ته سوال او تضرع، څوک به دله بیا الله ته سجدې وکړي. بیا د باندې داسې ټیم په یو صحیح حدیث کې راغلی، ابو هریره فرمایي رسول الله په یو قبر والا باندې ورغی، ویل دا قبر والا د څه ارمان کوي؟ صحابه ویل الله رسول ته پته ده چې دی به د څه ارمان کوي؟ نو هغه وایي د الله نبي وایي دی د دې ارمان کوي چې مال زما رب د 2 رکعاتو مونځ کولو اجازه راکړي د دې ټولې دنیا په مقابله کې. ټوله دنیا مې نه ده پکار، خو صرف د دې خبرې اجازت راکړه چې الله چې 2 رکعاته مونځ درته وکړمه. خدا قانون سره الله په دې قرآن کې فرمایي یو انسان به چې د رب العالمین خواله براشي او الله ته به وایي قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا، زما ربا ما دې دنیا ته لږ بیرته واپس که زه به نیک عمل وکړمه، خو ما ته واپس که. خو رب به ورته څه وایي کلا انها کلمة هو قائلها، داسې خبرې ټیم دنه تیر شوی دی. مسابقه مخکیواله وکا په نیک عمل کې څومره چې دی وسې دې ته سوچ وکا، ځان داسې یو فکر وکا. حدیث حسن کې داسې الفاظ دي اغتنم خمسا قبل خمس، یو 15 خبرې دي، د 15 خبرونه مخکې سوچ وکا. اول شبابک قبل حرمک، که بوډا شوی والله نه به تهجد ته به شي پاتېدلی، نه به ودرېدی شي، نه به سم اودس شي کولی. او دا یوه خبره. دویم وصحتک قبل سقمک، اوس الله دله روغ صحت درکړی چې بیمار شي بیا به د بل څوک په کټ کې اړی راړی. او دریم وغناک قبل فقرک، غریبی د باندې لا نه ده راغلی، دومره ګزاره دې کېږي چې بیا غریب شي سهار نه ماښامه پورې چې ته ټوله شپه دنیا کار وکړې بیا به رب ته په څه ټیم کې بندګي وکړې. او حیاتک قبل موتک، دا خبره مې لا ژوندی مرګ که یو ځل راغی د هغې نه، کله په حدیث کې د الله نبي داسې فرمایي مخکې د هغې نه داسې فتنې را روانې، داسې حالات را روان دي چې د انسان به سهار مؤمن وي که سبا به کافر وي، د دې نه مخکې بادرو بالاعمال فتنه، فتنې را روان دي، حالات داسې را روان دي، بیا سبا به ارمان کې خو د اعمالو د کولو ټیم به دی لګ. هرڅه مې دا خبره کوله چې یو زما او ستا که څوک سوچ وکړي چې کله تا او صحیح نیک اعمالو طرف ته توجه نشو کولی، ته په دې پوه شه چې ستا ایمان کې ډېر کمزوري. یو 2 خبرې کوم بس. د منافق سړي په باره کې الله وایي قرآن وایي، بل څوک قرآن وایي څه وایي؟ وَإِذَا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. منافق سره که منظم کوي کنه ناغه تیزی نه کوي، هغه مسارعات نه کوي، هغه داسې سوس پوس ولاړې ته به ګنوي چې چا په زور راوستی. او یو بل حدیث وسواوره د الله نبی د ابو داود کې دی حدیث، لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة او عن الصف الاول. دا انسان وی د مانځنه رست راځي،
د اول صف نه رسته د اول صف ته ځان نه راسي. جمعات ته چې راځي یو رکعت دی کله تلي کله ته دوه تلي کله ته درې تلي. دا سړی چې داسې کار کوي او مسارعت نه کوي او تیزی نه کوي ایمان یې دې ته نه راولي چې مخکې لاړ شه. د الله نبی فرمایي حتی یؤخرهم الله فی النار، رب العالمین به د نورو پسې رسته ورته وراځي. ته ولې مخکې اول صف ته ځان نه رسې؟ ته اول ټیم ته جمیله ولې نه راځې؟ څه مسله ده؟ دا کار چې څوک کوي تا مسارعات چې پتا کې نه دا ستا د اور د جهنم ذریعه جوړیږي. الله دې زمونږ د هر یو عمل سره مینه پیدا کړي. الله دې زمونږ کې چې کومه سستی ده زمونږ د ایمانونو د کمزورۍ یا د کموالي د وجنه الله دې زمونږ د ایمانونو پیدا کړي. کوم چې انبیا او صحابه چې هغه به هر نیکی ته تیزی کوله الله دې زمونږ د سستی وباسي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.